السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلی الله علیه و سلم د شکر گزارۍ معیارونه د هغوی عمل او د ارشاداتو ذکر جلسې نه مخکې چې کومه خطبه وه حضور فرمایي دغه ما کړی و پکې دغه ذکر او نن به هم په دغه لړ کې بیانوم. د خدای پاک د شکر طرف ته هغوی زموږ پام ګرځوي او د وړې نه وړې خبرې شکر گزارۍ هغوی موږ ته هدایت فرمایلی دی. حضرت انس بن مالک بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل چې خدای پاک د خپل د بنده په دغه کار ډېر خوشحالیږي چې کله هغه سنوړی خوري نو په دې دی د هغه حمد وکړي او که څه وڅښي نو په دې هم د هغه حمد وکړي. همدغه شان حضرت عایشه فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه و سلم کور کې داخل شي ورځ او هغوی ولیده چې د روټۍ یوه ټوکړه ده چې پرته ده نو هغوی هغه ټوکړه راوچته کړه هغه یې صفا کړه او ویې خوړه او راته یې وفرمیل چې یا عایشې د احترام قابل چې کوم څیزونه یې د هغې عزت کوه. کله چې دا د رزق نعمت د یو کام نه لاړ شي نو بیا ورته واپس نه میلاویږي. نو د هغوی دا عمل و چې په خپله هم په هره چې په ظاهره کې څومره موړه خبره وي د خدای پاک شکر به هغوی ورباندې کولو دغه د نعمتونو شکر به یې کولو خپل کوروالاو ته به هم د دې تلقین کولو. نو که موږ په رزق کې د برکت خواهش لرو نو د خدای پاک د هر نعمت د شکر کولو ضرورت دی بیا موږ ته. او حضرت ابن عباس بیانوي چې د مکې د فتح په ورځ رسول کریم صلی الله علیه و سلم د خپل د تره لور ام هاني بنت ابي طالب کور ته تللي وو. هغه وخت هغوی لږه محسوسوله او هغوی ام هاني ته وفرمیل چې څه روټۍ شته چې موږ وخورو. نو هغوی ورته عرض وکړو چې د اوچو روټو د ټوکړو نه علاوه ما سره نورې څه هم نشته زه په دې شرمېږم چې زه دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کړم. نو هغوی ورته وفرمیل چې موږ دا راوړه. نو هغوی هغه په روټۍ بیا په اوبو کې ټوکړې ټوکړې کړه. هغوی بیا مالګه راوړه. نو بیا ته رسول کریم ته پوښت کړه چې څه سالن شته. نو هغوی وفرمیل چې سرکې نه بغیر په کور کې څه نشته. نو هغوی وفرمیل چې هماغه راوړه او بیا هغوی هغه سرکه په خپله روټۍ واچوله هغه یې وخوړه او د خدای پاک د عز وجل حمد یې وکړو. او بیا هغوی وفرمیل چې سرکه څومره ښه سالن دی. یا ام هاني هغه کور غریب نه وي چې پکې سرکه موجوده وي. نو دا وو د هغوی د شکر گزارۍ معیارونه. موږ په دغه ملکونو کې اوسېږو بې شمېره نعمتونو نه موږ فایده پورته کوو بیا هم د خدای پاک د شکر گزارۍ حق موږ نه پوره کوو بلکې ځینې وخت په وړو وړو خبرو ګیلې پیدا کېږي. کوروالاو نه ګیلې پیدا کېږي چې دا یې رانه راوړه یا هغه یې رانه وړه. حضرت مسلم موعود دغه خلک چې ناشکري کوي د دې نقشه او د صحابه او د شکرګزارۍ نقشه ډیر په سره
اثردار انداز کې بیان کړی ده. هغې فرمایي बड़े मौसर अंदाज में बयान किया। ستاسو په بدن چې کله څه شلېدلې جامه وي نو تاسو په ژړا شئ او دا وایي چې زموږ قسمت څنګه خراب دی چې اغوستو لپاره موږ ته شلېدلې جامه ملاوه شوې ده. خو صحابه ته به چې شلېدلې جامه ملاوه شوه نو د هغوی سر به د خدای پاک مخې ته ټیټ شو. د هغوی ژبه به د خدای د احسان په ذکر لنده شو او دا به وي چې څومره ښه کپړه ده چې زموږ خدای موږ له راکړه. که هغوی ته د اوچو روټو یوه ټوکړه د 4 ورځو پس ته به ملاوه شوه نو د خوشحالۍ نه به د هغوی په سترګو کې رڼا پیدا شوه او دا به وي د هغوی سترګې به اوپړه کېدې د خوشحالۍ نه. هغوی به دا وي چې الحمدلله خدای پاک خپل انعام موږ ته راوبخلو. همدغه وجه ده چې کومه فایده هغوی له د اوچو روټو ټوکړو ورکړې ده نو هغه تاسو ته د جومات خلکو ته وایي چې هغه تاسو د هغه فایده تاسو له پلاو او قورمه هم نه درکوي. نن چې چاته پلاو ملاویږي دا پلاو خو خوري خو ورسره دا حسرت هم وي چې پلاو سره که زرده وي نو ښه به وه. چاته چې پلاو زرده ملاوه شي نو هم په سرو سترګو ژاړي او دا وایي که زردې سره فرني وي نو ښه به وه. چاته چې دال ملاو شي نو هغه د غوښې لپاره ژاړي. چاته چې غوښه ملاوه شي هغه د وریجو لپاره ناقلاره وي. چاته چې 4 روټۍ خوړلی ملاوي شي همدغه شان بیا هغوی تفصیل بیان کړی دی ډېر اوږد. بهرحال هغوی فرمایي چې د هغو صحابهو سهل و چې هلته د اوچې روټۍ ټوکړه به ورته ملاوه شوه نو صحابه به دا وایي چې موږ خو د دغه ټوکړې مستحق نه وو. دا خو د خدای پاک فضل دی چې هغه دا ټوکړه موږ له راکړه. نو نتیجه به دا وه چې د اوچې روټۍ هغه ټوکړه به د هغوی په بدن ښه لګېده. د هغوی دننه به اوچت همت هغې پیدا کولو او د هغوی د شکرګزارۍ جذبه به نور هم زیاته شوه. د مکې د فتح په ورځ کومه ورځ چې د عربو د امارت مقام ختم شوی و د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د 10,000 قدوسیانو سره مکې کې داخل شوي وو او د مکې ډېر لوی خلک چې ټول ژوند د اسلام په دشمنۍ کې تېرېدو هغوی په ټیټ سر د هغې خدمت کې حاضر شوي وو او رسول کریم د هغې مخې ته دا اعلان کړی چې زه تاسو ته هېڅ هم نه وایم تاسو ټول زما له طرفه آزاد یئ. دا اعلان کولو نه پس ته هغوی دلته ترور لیکلی شوي دي په غلطۍ صاحب کتابت ښکاري یا کیدای شي چې په غلطۍ هغې بیان کړي خو بهرحال حضرت ام هاني که د هغوی تشریف یوړو او ام هاني د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د تره لور وه. لکه څنګه چې بیان هم شو چې هغوی ورته فرمایلي وو چې خوراک له څه شته نو ام هاني ورته وی چې خوراک له خو څه نشته لکه څنګه چې اوس بیان شوي وو چې کوم ما سره سوی نو ما په خپله تاسو له درکړی وی سوای د یوې اوچې روټۍ چې ډېر ورځو راسې پرته ده نو هغوی فرمیل چې ښه هغه راوړه او چې کله هغې روټۍ په خدمت کې وړاندې کړه نو هغوی چې دا خو ډېره ښه روټۍ ده نو تاسې خفه ناسته وې چې خوراک له څه نشي زما کور کې. بیا هغوی اوبه راوړې هغوی هغه اوبو کې روټۍ خو شته که او بیا یې ترېنه تپوس وکړو چې سالن شته نو هغوی وایي چې سالن به چېرته نه راتلو کره خو روټۍ هم نه وه مخکې به مې نه وې راوړې خو لږ شان سرکه ده چې پرته ده رسول کریم وفرمیل چې څومره ښه سالن دی نو بیا هغوی هغه سرکه راوړه لکه څنګه چې بیان شوي وو اوس او هغوی هغه روټۍ په هغې خو شته که هغه یې خوړل شروع کړه. هغې فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سرکه هم د خدای پاک نعمت ګڼلی و او اوچه روټۍ چې ورسره خوړلی وه نو د هغه په فضل شکر کړی و. نو حقیقت کې هاضمه د انسان د بشاشت نه پیدا کیږي چې په زړه کې پیدا شوي وي. که په خوشحالۍ یو معمولي څیز هم وخوړی شي نو ډېر زیات قوت پیدا کوي خو په خفګان که ښه نه ښه څیز هم وخوړی شي نو هغه د انسان دننه هېڅ قوت نه پیدا کوي. هغې فرمایي چې خلک دا ګڼي چې موږ ته زیات څیزونه ملاوېدل پکار وو
حکم ملاو شوی دی خو صحابهو به د هر څیز باره کې دا ګڼل چې موږ ته کم ملاوېدل پکارو موږ ته زیات ملاو شوی دی د هغوی د شکرګزارۍ طریقه دا وه چې لږ به ورته ملاو شو نو هغوی به دا وه چې دا هم ډېر زیات دی او په دغه وجه د هغوی یوې روټۍ به هم هغې له فایده ورکوله هغه فایده چې تاسو له ستاسو لس روټۍ هم نه درکوي بیا یې فرمایي چې دا دې لپاره دي چې تاسو کې ځینې داسې دي چې تر اوسه یې د ایمان خوږوالی نه دی څکلی او ستاسو زړونه د دغه حقیقت نه بیخي بېخبره دي چې تاسو خدای پاک د یو عظیم الشان روحاني کار لپاره پیدا کړي یئ اوس کم خلک چې خدای پاک د روحاني انقلاب او د تغیر لپاره پیدا کړي د هغه په مقابله کې د دنیا نه لوی بادشاه هم هیڅ حیثیت نه لري خو په ځای د دې چې تاسو خپل په مقام پوه شئ او د خپل د فرایضو صحیح احساس پیدا کړئ تاسو بیخي ادنا او ذلیلو په وړو خبرو طرف ته چې کوم دغه پام وکئ او دا وایي چې موږ ته دا میلاو نه شو هغه میلاو نه شو تر څو چې ستاسو دننه دا احساس نه پیدا کیږي چې خدای پاک تاسو د کم غرض لپاره پیدا کړي یئ او تر څو چې تاسو خپله درجه ونه پیژنئ نو تر هغې به تاسو بیا کار څه وکړی شئ تاسو خدای پاک په هغه مقام ودرولی یئ چې په کار دی چې ستاسو زړه دی د خوشحالۍ د چپو نه هر وخت ډک وي او ستاسو دننه بیداري او هوښیاري هر وخت کارېدل پکار وه که دا څیز په تاسو کې پیدا شي نو په فوري طور تاسو کې به داسې قوت پیدا شي چې لږ نه لږ خوراک به هم تاسو به د کار کولو قابل کړي نو دا نسخه ده چې په عمومي طور هر احمدي چې وسایل کم لري هغوی ته هم خو په خاص طور واقفیني زندگی ته د خپل د شکرګزارۍ د معیار زیاتولو لپاره استعمالول پکار ده د دې ډېر زیات ضرورت دی او همدغه شان د خپلو بال بچ کې هم د دې زیات نه زیات د احساس پیدا کولو ضرورت دی ځکه چې د کم مقصد لپاره واقفینو ځان وقف کړی دی هغه ډېر عظیم مقصد دی او د عظیم مقصد ترلاسه کولو لپاره د عظیم مقصد ترلاسه کوونکو نمونې وړاندې ساتل پکار دي ورباندې د عمل کوشش پکار دی عمله بیا هغه مقصد هم ترلاسه کیدی شي رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه په خدمت او په شکرګزارۍ سره به هغوی دپاره دعاګانې څومره کولې دې باره کې یو روایت دی د ابو قتاده هغې وایي چې رسول کریم هغې ته خطاب فرمایلی او ارشاد ورته فرمایلی چې تاسو خپل ټول ماښام او ټوله شپه به تاسو روان یې او سبا به انشاءالله تاسو ته اوبه ورسوي یو سفر کې واغوئ نو خلک داسې روان شو چې هېڅوک هم د بل طرف ته متوجه نه و او حضرت قتاده وایي ابو قتاده چې رسول کریم روان و تر دې چې نیمه شپه تېره شوه وایي زه ستاسو خواته وم هغوی وایي چې رسول کریم له خوبه راغلو او هغوی په خپل څاروي چې هغوی ناست وو یو طرف ته ټیټ شو نو زه ورمخکې شوم او ما د هغوی د راپاسولو نه بغیر هغوی له سهاره ورکړه تر دې چې هغوی ټیک کېناسته په خپل هغه څاروي او بیا هغوی روان وو چې تر دې چې د اکثر وخت د شپې تېر شو بیا هغوی د خپل د خوب نه لکه بله خپل هغه څاروي باندې ټیټ شو وایي دا وایي چې ما هم بغیر د هغوی د راپاسولو هغوی له سهاره ورکړه تر دې چې هغوی بیا ټیک کېناسته همدغه شان بیا هغوی روان وو تر دې چې د سهار آخري برخه راغله او دې ځل هغوی مخکې دواړو چې کوم دواړه ځلونه هغې نه زیات هغوی ټیټ شوي وو او زه دومره جوخت وم چې وایي چې د هغوی دومره ټیټ شوي وو چې دا جوخت و چې هغې به پرېوتی وې خو زه ورمخکې شوم هغې له مې سهاره ورکړه نه هغوی سر اوچت کړو ویې فرمیل چې څوک دي ما ورته عرض وکړه چې ابو قتاده نو هغوی فرمیل چې ته کله راسې داسې روان یې ما سره نو ما ورته عرض وکړو چې ټوله شپه زه تاسو سره روان وم نو هغوی وفرمیل چې خدای پاک د ستا حفاظت وکړي لکه څنګه چې تا د هغه د نبي حفاظت وکړو د انتهایی شکرګزارۍ اظهار هغې فرمایلی و رسول کریم د خپل شکرګزارۍ معیار چې کوم و د هغې کم اوس زموږ مخې ته ایښی وی یو روایت کې راځي چې حضرت امامه نه روایت دی چې رسول کریم فرمایل چې زما رب عز وجل زما مخې ته د مکې وادي د سرو زرونو جوړولو پیشکش کړو نو ما ورته عرض وکړو چې یا زما ربه نه
بلکې زه دا غواړم چې یو ورځ دې وږیم او یو ورځ دې په مړه ګېډه روټۍ وخورم اندر دې چې کله زه مړ شم نو زه ستا حمد و ثنا بیان کوم ستا شکر دې وکړم او چې کله زه وږیم نو ستا په بارګاه کې دې په عاجزۍ زاري کوم او ته دې دعا کوم حضرت عبدالله بن مسعود نه روایت دی چې هغې فرمایي چې رسول کریم چې کله اوبه څښل نو هغې به د لوښي نه خوله لرې کول او 3 ساه کې به یې اوبه څښلې او په یو ساه کې به هغوی ټول ګلاس نه څښلو بلکې د 3 ساګانو په وقفه به هغوی اوبه څښل او په هره ساه به هغوی د خدای پاک حمد کولو او آخري ساه نه پس به د خدای پاک شکر فرمایلو او لکه څنګه چې هغې فرمایل چې د اوبو ګوټ هم تاسو اخلئ نو شکر کوئ او حمد کوئ نو دا د اوبو د اوبو څښلو طریقه او د شکر ګزارۍ سره دا د صحت لپاره هم ضروري ده چې په ځای د دې چې په یو وار د ټولې اوبو څښلی شي ورو ورو په وقفه اوبه څښل پکار دي په بخاري کې د حضرت ابو هریره یو اوږد روایت دی وایي چې په قسم په خدای چې هغه خدای چې د چا نه بغیر بل هېڅوک معبود نشته یو ورځ د لږې د لاسه خپل زړه له ډاډ ورکولو لپاره زه په ځمکه پروت وم او کله به ما د لږې د لاسه په خېټې باندې کاڼي وتړلو وایي د یو ورځې دا خبره نه ډېر ورځې به داسې وې نو زه یو ورځ په خلکو ته په لاره کې کېناستم او ډېر بد حل مې و خلک تېرېده را تېرېده ویل د حضرت ابوبکر چې تېرېدله ما هغې ته د خدای پاک د کتاب یو آیت تپوس وکړو چې کوم د غریبانو د خیال ساتلو باره کې او د سوال نه کوونکو باره کې او د لږو لرونکو باره کې دي نو هغوی دا په هغه آیت زه پوه کړم او روان شو یعنې پس حضرت عمر تېر شو هغه هم دغه شان د دې مطلب ما ته وښودلو روان شو یعنې پس رسول کریم زما له خوا نه تېرېده چې کله هغوی ما ته ولیده نو هغوی موسکي شو زما د نفس کیفیت چې کوم و هغه زما د مخ چې کوم حالت و په هغې پوه شو هغې راته وفرمیل چې اباهر ما ورته چې حاضر یم یا رسول الله نو هغوی وویل چې ما پسې راشه نو هغوی بیا کور ته لاړه چې وایي زه ورپسې دننه لاړم نو هغوی مله اجازت راکړو د دننه راتلو هغوی په کمرې کې د پیو یو پیاله پرته وه کوروالیو نه یې تپوس کړو چې دا چېرته راغلی ده نو هغوی ورته وویل چې د چا له طرفه تحفه راغلې ده نو هغوی بهر وفرمیل چې بهر نو ما ورته وویل چې حاضر یم یا رسول الله نو هغوی فرمیل چې د اهل صفه له ورشه او هغه ماله راوله دا هغه خلک وو چې اکثر به لږې اوږې پاتې کېده ولته بهر هغوی به ناست هر وخت دا خلکو به هغوی له روټۍ وغیره د ورکوله ځان کره به بوتله هغې باندې به روټۍ وخوروله خو بهرحال هغې راوغوښته ورته چې زما باندې ډېر بد ولګېدې د هغې راتلل او ما وویل چې د دومره لږ پی دي د اهل صفه مخې ته د دې څه حیثیت دی نه زه دې زیات حقدار وم چې ما هغه پیس کړلی وې چې په ما کې طاقت راغلی وې او بیا که دوی راغله او رسول کریم حکم هم راکړو نو بیا خو به دوی له زه دا ورکوم او بیا خو زه امید نه لرم چې دا پی به تر ما راورسي خو د رسول کریم د فرمانبردارۍ نه بغیر څه لاره نه وه بیا آخر هغوی زه هغې له راغلم او هغوی مې راوغوښته هغوی راغله اهل صفه کېناسته په خپل ځای نو هغې راته وفرمیل رسول کریم چې ابوهریره ما ورته حاضر یم یا رسول الله نو هغوی فرمیل چې دا واخله او دوی له ورکړه نو ما هغه پیاله واخیسته یو بل له مې ورکوله هغې به وڅښل تر دې چې د هغې به خېټه ډکه شوه بیا به دویم همداسې هغوی څښل تر دې چې آخر کې نبي کریم له راورسېد او چې کوم خلک هلته ناست وو دغې ټوله خېټه ډکه شوې وه ښه هغوی ښه ماړه شوي وو هغوی په پیو نو هغې هغه پی واخیسته او په خپل لاس کې ونیو نو زما طرف ته یې وکتل راته وفرمیل او موسکي شو چې ابوهریره ما ورته وویل چې حاضر یم یا رسول الله نو هغوی فرمیل چې زه او ته باقي شو نو ما ورته چې رسول الله تاسو رښتیا وایي نو هغوی راته وفرمیل چې کښېنه او دا وڅښه نو زه کښېناستم او ما څښل شروع کړه نو هغوی راته وفرمیل چې نور وڅښه نو ما نور وڅښل هغوی بیا هم دا وفرمیل چې نور وڅښه نو ما دومره وڅښل چې آخر ما ورته وویل چې اوس د قسم مې د هغه ذات چې تاسو د صداقت سره رالېږلي یې چې اوس دې لپاره اوس نور ځای راکې نشته بیخي مې خېټه مړه ده
نو هغوی فرمایل چې ما تو ښایه دا ما چې هغه پیاله هغې له ورکړه نو هغوی د خدای پاک شکر وکړو حالانکې هغې په خپله هم هغوی ولږه لرله نو هغوی د خدای پاک شکر وکړو بیا د خدای پاک نامه واخیسته چې کوم پیپ بچ و هغه یې وڅښل نو دا و شکرګزاري دا و د هغوی شکرګزاري او د دغه شکرګزارۍ په وجه خدای پاک برکت هم پکې اچولی و دومره چې ټولو صحابه هغه پیس کړي وو او بیا هغه رسول کریم هم بیا خپله ولږه ختمه کړې وه حضرت عایشه بیانوي چې رسول کریم فرمایل چې چا باندې چې څه احسان وکړی شي نو هغه د دغې بدل ورکوي او چې څوک چې توان نه لري نو هغه د احسان ذکر د خلکو مخې ته کوي ځکه چې کم تن چې ذکر کوي هغه شکر کوي او چې کم تن په بناوټي طور ځان د یو لوی حامل ګڼي حالانکه هغه لوی هغه ته ترلاسه نه ده نو دا د هغه تن په شان د چا چې د دروغو دوه لباسونه اغوستی دي یعنې سر نه تر پښو پورې هغه دروغجن دی په روایت کې راځي چې نبي کریم ماما اسود بن ذهب بن عبدالمناف بن زهرا د رسول کریم په خدمت کې د حضرتو اجازه توغتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زما ماما راشي هغوی دننه ورغله رسول کریم د هغې لپاره څادر وغوړولو ورته فرمایل چې په دې کښېنئ ځکه چې ماما د پلار قایم مقام وي نو یا ماما چې په کم تن څه احسان وکړی شي او هغه د هغې شکر ونه کړي نو کم از کم د هغه احسان ذکر دی وکړي ځکه چې کله هغه ذکر کوي نو لکه هغه د هغې احسان شکر کړی وي او د شکر دغه اړخ موږ د رسول کریم په خپل سیرت کې څومره ګورو نو ډېر داسې واقعات دي چې هغوی خپل محسنان هغوی یاد ساتلي وو په هره موقع به د هغې ذکر کولو مثلا د حضرت خدیجه د هغوی اهلیه وه چې په قدم قدم د رسول کریم قدردانی یې کړې وه او رسول کریم سره حسن سلوک کړی و هغې د مکې ډېر یو مالداره شخصیت و او چې کله هغې واده شو رسول کریم ته نو هغې خپل ټول مال د رسول کریم په قدمونو کې کېښود چې څنګه غواړي دا استعمال کوي بیا د نبوت د دعوې نه پس هر تکلیف او په هره ګرانه کې په پوره اخلاص او په وفا هغوی سره وو ان تر دې چې په 10 نبوي کال کې هغوی وفات شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل دغه وفاشار اهلیه احسانونه تر اخري دم یاد ساتلی وو همیشه به د هغوی د نیکۍ ذکر هغوی فرمایلو دونه ذکر به کولو چې د رسول کریم چې کوم نور ازواج وو مطهرات هغوی له به رشک ورتلو او حضرت عایشه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله د حضرت خدیجې ذکر فرمایلو نو د هغوی به تعریف کولو ډېر ښه تعریف به فرمایلو او یو ورځ زه په غیرت کې راغلم ما رسول کریم ته عرض وکړو چې تاسو ولې د هغې بوډۍ ذکر کوئ حالانکې خدای پاک عز وجل رسول کریم له د هغې نه ښه ازواج ورکړه نو په دې رسول کریم فرمایل چې خدای پاک د هغه نه بهتره زوجه اهلیه مال الله نه ده راکړې ځکه چې خدیجې زه ها وخت قبول کړی وم چې کله خلکو زما انکار کړی و چې کله خلکو زما انکار کړی و نو هغې زما تصدیق کړی و چې کله خلکو زه د مال نه محرومه کړم نو هغې په خپل مال زما مدد وکړو او خدای پاک د هغې نه مال اولاد راکړی دی حالانکې د نورو خلکو نه مال اولاد نه دی راکړی نو رسول کریم خپل ټول عمر د هغوی خدمات یاد ساتلي وو همیشه د شکرګزارۍ اظهار فرمایلو همدغه شان د خپلو ملګرو چا چې د هغې مدد کړو هغې به د شکرګزارۍ اظهار ډېر فرمایلو یو ځل د حضرت عمر او د حضرت ابوبکر ترمنځ اختلاف شو او چې د هغې اطلاع رسول کریم ته ورسېده نو هغوی نورو ته د حضرت ابوبکر ډېر لوی احسانات رایاد کو صحابه ته دا تلقین فرمایلو چې هغې له د تکلیف نه ورکړی کېږي کله چې هغه دواړه معامله رسول کریم له راوړه دواړو ته احساس وشو او حضرت ابوبکر هم دا ګڼل چې ما زیاتې کړې ده په حضرت عمر نو زه معافي غواړم حضرت عمر چې ما زیاتې کړې ده زه معافي غواړم بهرحال رسول کریم حضرت عمر په خبرو غور ونه کو بلکې د ناپسندیدګۍ اظهار یې کړی و چې هغوی ولې باسو کو حضرت ابوبکر سره
او بیا هغوی فرمایل حضرت ابوبکر ده چې ابوبکر خدای پاک د ستاسو پرده پوشي فرمایي او درگذر درنو فرمایي. بیا حضرت عمر هم پیمانه شو د حضرت ابوبکر کړه. حضرت عمر پیمانه شو حضرت ابوبکر کور ته راغله او دوی دواړه ناستو چې کله نو رسول کریم فرمایل چې یا خلکا خدای زه ستاسو طرف ته مبوس کړی یم او تاسو وایئ چې ته دروغجن یې او ابوبکر وایي چې دا رښتونه دی او ده په خپل ژوند په مال ما سره د همدردۍ اظهار کړی و. نو تاسو به زما دا ملګری پرېږدئ که نه په ارام. هغوی 2 ځل دا فرمایلي وو او نه پس ته هېڅ چېرې هم حضرت ابوبکر له څه تکلیف نه ورکړی شوی، همیشه به د هغوی خیال ساتلی کېدو. حضرت ابو سعید خدري نه دا روایت دی چې هغوی وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته مخاطب شو او دا فرمایلی وو چې خدای پاک یو بنده له اختیار ورکو چې هغه دنیا د خوښه کي یا هغه نعمت د خوښ کي چې خدای سره دی. نو هغه بنده هغه نعمت خوښ کو چې خدای سره دی. ابو سعید وایي چې دا چې حضرت ابوبکر واورېد نو په ژړا شو. موږ ټول حیران شو چې رسول کریم خو د یو بنده ذکر فرمایي چې ورله اختیار ورکړی شوی دی. نو حضرت ابوبکر چې دا واورېد نو په ژړا شو. نو حقیقت کې دې نه مطلب هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم و چې الله چې اختیار ورکړی شوی و. او حضرت ابوبکر راوي وایي چې موږ صحابهو کې د ټولو نه زیات د دغه خبرې علم لرونکي وو، یعنې حضرت ابوبکر علم لرونکي، نو ځکه هغوی په ژړا شو. رسول کریم فرمایل چې په تاسو کې په ما باندې ټولو نه زیات احسان کوونکي د صحبت او د مال په لحاظ ابوبکر دی او که د رب نه بغیر بل څوک ما ملګری جوړولی شي نو ما به ابوبکر جوړولی. او د ابوبکر د ژړا وجه دا وه چې هغوی چې دا خبره چې واورېده نو هغوی له خیال راغلی و چې خدای پاک اوس رسول کریم صلی الله علیه وسلم ځان ته راوختل غواړي. چې کله په مسلمانانو باندې په مکې کې قسمه قسم مصیبتونه وارد کړی شوي وو نو هغوی د خدای پاک په اذن د حبشه طرف ته هجرت کړی وو. هغه وخت د حبشه شاه باچا په خپل ملک هغوی له پناه ورکړې وه. رسول کریم د دغه باچا نجاشي دا احسان همیشه یاد ساتلی وو. په هره موقع به هغوی د دغه احسان د باندې د شکرګزارۍ اظهار په خپلو خبرو په خپلو افعالو فرمایلو. نو چې کله د نجاشي وفد د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو نو رسول کریم د هغوی د خیر مقدم لپاره استقبال لپاره ودرېده. نو صحابه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله موږ کافي یو. نو هغوی ورته وفرمیل چې دوی هم زموږ ملګري ډېر په اکرام ساتلي وو، ډېر عزت یې کړی وو او زه دا خوښوم چې د هغوی د دغه احسان بدل په خپله ورکړم او د دغه د شکرګزارۍ د جذبې په وجه د دغه باچا جنازه غایبه جنازه هم هغوی کړی وه. او حضرت ابو هریره نه دا روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو د نجاشي د وفات نه نو هغوی د هغه غایبه جنازه کړې وه او صحابه د هغوی پسې صفونه جوړ کړي وو. هغوی 4 تکبیرونه ویلي وو په هغې کې. د انصارو په عمل د هغوی د شکرګزارۍ اظهار یو روایت کې داسې ذکر ملاویږي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په 14 کال د هجرت نه مخکې د مدینې چې کوم بیا کسان راغلي وو هغوی چې بیعت کړی وو او دا لوز کړی وو چې کله حضور مدینې ته تشریف راوړي نو موږ د خپل ژوند په شان دی به د رسول کریم د ژوند حفاظت کوو. نو په دغه موقع یو انصاري صحابي دا عرض کړو چې یا رسول الله د مدینې یهودیانو سره زموږ پخواني تعلقات دي او ستاسو مرسته چې موږ کوو نو هغه به زموږ تعلقات ختم شي. نو دا نه داسې نه چې کله خدا پاک تاسو له غلبه درکړي نو بیا تاسو موږ پرېږدئ او مکې ته واپس راشئ. رسول کریم فرمایل چې نه داسې به چې نه کېږي، ستاسو وینه زما وینه به وي، ستاسو ملګري به زما ملګري وي، څوک چې ستاسو دشمنان یا به زما دشمنان وي.
حضرت ابن عباس نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم بیت الخلا ته لاړو نو ما د هغې لپاره د اودس لپاره اوبه ایښې وې نو هغوی تپوس کړو چې دا چا ایښې وې نو ما ورته وویل چې موږ ورته وویل نو په دې رسول کریم دعا وکړه چې الله هغوی ورته دعا وکړه چې اللهم فقهه فی الدین چې خدای د دین پوهه ورکړي نو په معمولي شان کار باندې هغوی د شکرګزارۍ اظهار فرمایلو یو روایت دی د خیبر د غزا نه پس په لاره کې رسول کریم واده حضرت صفیه سره شوی و او د واده په شپه حضرت ابو ایوب خالد بن زید ټوله شپه د رسول کریم د خیمې نه بهر پیره ورکړی و چې کله رسول کریم سهار راویښ شو او هغوی ولید چې ابو ایوب بهر پیره ورکوي نو هغوی ترې تپوس کړو چې یا ابو ایوب خیر خو دې څه خبره ده نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله چې ماته ستاسو باره کې دغه ښځه نه خدشه محسوسېده چې دا چېرته تاسو له نقصان در نه کړي ځکه چې د خیبر په جنګ کې تاسو د هغې پلار او د هغه خاوند او د هغې نور خلک وژلي وو دې نوی نوی اسلام قبول کړی دی نو ځکه د دې له طرفه ستاسو باره کې ماته خوف پیدا شوی و ویره پیدا شوې وه راوي بیانوي چې رسول کریم چې د دې د اخلاص لیدل نو هغې لپاره دعا وکړه چې خدایه چې ته د ابو ایوب دغه شان حفاظت وفرمایې لکه څنګه چې دې ټوله شپه زما حفاظت کړی دی مطعم بن عدي هغه ته نو چې د قریش هغه ظالمانه صحیفه شلولې وه او د طایف نه په واپسۍ رسول کریم په خپل پناه کې اخیستې او مکې کې داخل کړی و نو چې کله هغه د بدر د قیدیانو کې د بدر د قیدیانو کې چې کله چې د بدر قیدیان د هغې مخې ته راغلل نو هغوی د رسول کریم د مطعم حسناتو ذکر فرمایلی او په روایت کې دي چې محمد بن جبیر خپل پلار حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه نه دا روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر د قیدیانو باره کې فرمایلی و چې که مطعم بن عدي ژوندی وي او د دغه خلکو ناپاکه خلکو باره کې سفارش کړی وی نو ما به د هغې له خاطره دې پرېښی وی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم دغه واقع لیکلی دی او دغه واقع لیکلو پس هغې لیکلي دي چې مطعم پوخ مشرک و او په دغه حالت کې هغه مړ شوی و خو په طبیعت کې د شرافت ماده وه نو د قریشو هغه ظالمانه صحیفه چې هغې په وجه مسلمانان په شیب ابي طالب کې محصور وو هغه مطعم شلولې وه او چې کله رسول کریم د طایف نه واپس راتله نو هغه وخت هم مطعم په خپل پناه کې هغوی مکې کې داخل کړي وو دا هم د هغه احسان یاد و چې دنه رسول کریم متاثره وو او دا الفاظ فرمایلی وو اصل کې د رسول کریم دا یو نماینه خصوصیت و چې کله به یو تن هغوی سره لږ هم نیک سلوک وکړو نو هغوی به د هغوی احسان چې هیرولو نه او هغوی به همیشه دا خواهش لرلو چې دغه د احسان د عملي شکریې موقع د ورته ملاویږي او دا نه و چې دنیادارو په شان چې کله یو ځل د چا د احسان په جواب کې ورسره نیک سلوک وکړو نو بیا به دا وي چې بس اوس د احسان بدل کوز شو بلکې به هغوی به همیشه ټول ژوند هغه احسان د بدل ورکولو کې به کوشش فرمایلو یا ذکر به کولو عبدالله بن ابي ربيعه مخزومي د خپل پلار او هغه د خپل نیکه نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حنین د غزا لپاره تشریف وړی و نو د هغې نه 3,000 قرض اخیستلی شوی و چې کله هغوی د حنین نه هغوی چې واپس راغلو نو هغه واپس کو بیا نبی کریم هغې ته فرمایلي چې خدای پاک ستاسو په اهل او په مال کې د برکت واچوي د مال او د قرض بدل پوره ورکول چې کوم وي نو د هغې شکریه کول ضروري دي حضرت عمر بن اخطب بیانوي چې یو ځل رسول کریم اوبه وغوښتې و رسول کریم لپاره ما په یو لوښي کې اوبه راوړی وای کې یو ویښته و ما ترې هغه ویښتو راویستو وړه شان دا خبره ده و هغه لوښی مې رسول کریم ته وړاندې کړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې اللهم جمله چې خدای پاک دا ښایسته کا
یو موقع هم داسې نه تېرېده معمولي چې هغوی د شکرې وي هغوی شکرې کړې نه وي او راوي چې ما بیا وروسته دا کتلي چې رسول کریم د دغه دعا هغوی باندې اثر داسې شوی و چې هغوی 93 کالو پورې ژوندي وو د هغوی د سر او د ګیرې یو ویښته سپین نه و همدغه شان د ابو قتاده یو روایت دی چې هغوی وایي چې ما د حضرت انس نه دا اورېدلی وو او هغوی وایي چې حضرت مسلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې انس تاسو خادم دی نو هغوی د انس لپاره دعا وکړه چې خدای د مال او اولاد زیات کا او ته چې څه دی له عطا کړي دي پای کې ورته برکت واچوه وایي د دغه دعا د پوره کېدو ذکر داسې ملاویږي چې حضرت انس وایي چې قسم په خدای یقینا زما مال ډېر زیات دی او زما د اولاد شمیر نن تقریبا تر 100 رسېدلی دی او بیا هغوی نصیحت کوي او فرمایي چې د حضرت جابر روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کم تن څه احسان وکړی شو بیا هغه د هغه احسان ذکر وکړو نو دا داسې دی لکه چې هغه د هغه شکر وکړو چا چې هغه پټ کو نو هغه د دې ناشکري کړې ده حضرت عایشه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه قبلوله او د هغې بدل به ورکولو حضرت جابر بن عبدالله بیانوي چې رسول کریم فرمایل چې کم تن له چې څه تحفه ورکړی شي نو که د هغه استطاعت وي نو هغه د هغه تحفې بدل هم ورکوي او که استطاعت نه لري نو د تحفې ورکوونکي ستاینه دې کوي ځکه چې چا چې د هغه تعریف وکړو نو یعنې چا چې د احسان تعریف وکړو نو هغه شکر د هغې پوره کو چا چې دا پټ کو نو هغې بیا ناشکري کړې ده نو دا دي هغه بنیادي اخلاق چې په معاشره کې د مینې او د روادارۍ پیدا کولو لپاره ډېر زیات ضروري دي حضرت ابو هریره نه روایت دی چې یو عربو کلیوال رسول کریم له یوه اوښه په تحفې کې وړاندې کړه نو هغوی ورته د دې په بدل کې 6 اوښې ورکړې د حضرت ابو هریره نه روایت دی چې یو تن نبي کریم په خدمت کې حاضر شو صلی الله علیه وسلم او هغوی نه څه وغوښتل رسول کریم هغه له نیم وسک غله په قرض واخیسته ورله ورکړي تقریبا 80 کیلو د جوخته او بیا چا نه چې قرض اخیسته هغه چې کله غوښتنې له راغو نو رسول کریم هغه له یو وسک ورکو او نیم یې ورباندې زیات ورکو پوره یو وسک ورله پوره ورکو دا چې نصف دغه قرض دی او نصف چې کم دی هغې د شکرګزارۍ په طور باندې زیات دی حضرت ابو هند دا روایت دی چې تمیم بن اوس الداري د شام نه د مدینې طرف ته د قندیلونو د زیتون تیلو او هلته نه پړی راوړي وو او چې کله هغوی مدینې ته ورسېدل نو په اتفاق هغه د جمعې شپه وه نو هغوی خپل غلام له حکم ورکړو چې دا پړی دې تیار کړی شي او په مسجد نبوي کې د قندیلونه ولګولی شي او پای کې دې تیل واچولو بتی پکې کېښوده او چې کله ماښام شو نو تمیم خپل غلام له حکم ورکړو چې دا روښانه کړه او رسول کریم چې جومات ته راوړه جومات ته چې تشریف راوړو نو هغوی ولیدل چې په جومات کې رڼا ده نو رسول کریم ډېر خوشحاله شو دا یې فرمیل چې چا کړی دی نو خلکو ورته ورځو چې یا رسول الله دا تمیم رسول کریم هغې له دعا ورکړه ورته یې فرمیل چې تا خو اسلام روښانه کو خدای پاک د دنیا او آخرت کې تا د روښانه کړي او دا یې فرمیل چې که زما څه لور وي نو زما به د هغه تا ته نکاح کړی وي یعنې دومره یې دغې ستاینه کړی و دغې دغه کار چې هغې جومات روښانه کړی و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت دی چې رسول کریم ټوله شپه مونځ ته ولاړ و او ان تر دې چې د هغې خپې به تلي به یې اوچوده او په دې لیدو به حضرت عایشه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو داسې ولې کوئ حالانکې خدای پاک مخکې تاسو د ګناهونو نه محفوظه ساتلي او بیا چې کوم وروسته به هم تاسو ساتي نو هغوی فرمایل چې دا ستا دا دی خو چې زه د شکرګزاره بنده شم او چې کله د هغوی بدن لږ دروند شو دا دلته لیکلي دي کېدای شي چې کله به څه تکلیف و نو په ولاړه به ورته تکلیف کېدو نو بیا به هغوی په ناسته مونځ کولو خو چې په ناسته به مونځ کولو نو قیام
خو به هغوی کې به کېناسته او سورې فاتحه او سورتونه خو به هغوی په ناسته وي خو چې کله به رکوع کولو د رکوع وخت به راغلو نو بیا به هغوی ودرېدو او رکوع به یې وکړو او حتی دا روایت کې چې یو ځل زه ابن عمر او عبیدالله بن عمر سره رتاشي په خدمت کې حاضر شوم ما هغوی ته عرض وکړو چې ما ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه عجیبه ترین خبره دی وښیي چې رسول کریم کې تاسو لیدلې وي نو په دې رتاشي د رسول کریم په یاد کې ناقلاره شو او په ژړا شو دا یې ویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से बेताब होकर रो पड़ी هره خبره ناویاته وه و یو د یو ځل ذکر چې رسول کریم یو شپه مال راغلی و ما سره په کټ کېناست څملاست او راته وفرمیل چې عایشه که ته مال اجازه راکړې نن شپې نو زه به د خپل د رب عبادت وکړم نو ما ورته وویل چې قسم په خدای زه خو ستاسو د خوښ احترام لرم او ستاسو قرب زما خوښ دی نو زما له طرفه چې اجازت مې ملاو شو نو هغوی راپاڅېده او د شرندان یو په مونځ ته ودرېده او په مونځ کې هغوی دومره ژړلي وو چې د هغوی اوښکې د هغوی په سینې به پرېوته او د مونځ نه پس هغوی د ښي طرف ته ډډه ولګوله او داسې کېناسته چې د هغوی ښي لاس د هغوی د ښي مخ لاندې و بیا هغوی ژړا شروع کړه تر دې چې د هغوی اوښکې په ځمکه څڅېدې تر دې چې د سحر د بانګ لپاره بلال راغله او چې کله هغوی هغه داسې ولیده په ژړا او په زارۍ نو هغوی وویل چې یا رسول الله داسې دومره ولې ژاړئ حالانکې خدای پاک ستاسو ټول تېر او را روان چې څومره ګناهونه دي ټول بخښلي دي په دې رسول کریم وفرمیل چې زه د هغه شکرګزاره بنده نه شم او زه ولې ونه ژاړم چې نن خدای پاک په ما دا آیتونه نازل کړي دي چې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار او ترجمه دې دا ده چې یقینا اسمانونو او د ځمکې په پیدایش کې او د شپې او د ورځې په بدلېدو کې د عقل خاوندانو لپاره نشانې دي هغه خلک چې خدای پاک یاد لري په ولاړه هم او په ناسته هم او په خپلو اړخونو هم او د اسمانونو د ځمکې په پیدایش باندې دوی غور و فکر کوي او دا وایي چې یا زموږ ربه تا بیخي موږ بې مقصده نه یو پیدا کړي ته پاک یې نو ته موږ د اور د عذاب نه بچ کړه बस हमें आग के अजाब से बचा بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د هغه تن لپاره इन आयतों को पढ़ने के बाद कि उस शख्स के लिए هلاکت دی چې څوک د آیتونو خو ویښ ورباندې غور و فکر نه کوي حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دغه حدیث وضاحت کوي او ځای کې فرمایي چې د عربی الفاظ الله اكون عبدا شکورا د شکرګزاره باندې کې چې کوم دغه حدیثو فرمایل شي چې یا شي دا د خدای کار چې هغه د محسن شي د بنده دا کار نه دی چې هغه د خپل ذمہواری پوره کړي که رسول کریم په شان د انسانان هم باوجود د هغه ټولو قربانو چې هغوی کړی وي باوجود د مینې د جذباتو د هغه فراوانۍ چې هغوی د خدای پاک باره کې لرل بیا هم د دغه خبرې هغوی حاجت لرلو چې د شپې هغوی پاڅېدو د خدای پاک مخې ته به هغوی دومره وخته پورې ولاړو چې د هغوی خپې به وپړسېدې او د ورځې به هم هغوی عبادت کولو خپل ژوند به زیات نه زیات هغوی د خدای پاک سره د ملاوېدو قابل جوړولو نو بل کوم انسان مې داسې شته چې ځان د دغه ذمهوارو نه مستغني وګرځوي حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په منځونو کې دومره ژړل او قیام به هغوی دومره کولو چې د هغوی په خپو د هغوی خپې به وپړسېدې صحابه ورته عرض وکړو چې خدای پاک ستاسو ټول ګناهونه بخښلي دي بیا دومره زیات مشقت او د ژړا څه وجه ده نو هغوی فرمایل چې زه د خدای شکرګزاره بنده نه شم نو دا حالت د رسول کریم موږ ټولو نه دا غوښتنه کوي چې موږ د خدای پاک د نعمتونو شکرګزار شو خپل شکرګزاري دی تر انتها ورسو
شکرګزاري د ناستې نامه نه ده. شکرګزاري عمل کې د نور ترقي غواړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تقوا اعلی ترین معیارونو باندې وو، نو ځکه هغوی د عبدالشکور کېدو هم اعلی ترین معیار ترلاسه کړی وو. او ورسره موږ ته هم دا تلقین فرمایلی دی چې تاسو هم عبدالشکور شئ. که د خدای پاک د حقیقي عبد جوړېدو حق پوره کول غواړئ، نو څنګه چې خدای پاک تاسو باندې خپل فضلونه فرمایي، نو هغه د خدای پاک د عبادت معیار اوچتوئ او شکرګزاري کوئ. د خدای پاک د فضلونو په نتیجه کې سستی نه ده پکار، ناراسي نه ده پکار، بلکې په عبادت کې او په شکرګزارۍ کې نور هم مخکې تلل پکار دی. نو چې تر څو موږ په دغه نسخې عمل کوو، نو د ترقۍ منزلونه به موږ طی کوو، په انفرادي طور هم او په اجتماعي طور هم انشاءالله. حضرت مسلمون د دې مخکې هم وضاحت کې یو ځای کې دا فرمایلی چې نادانه د هغه تن چې دا ووایي چې کرم های تو مارا کرد ګستاخ. د فارسی مصره ده چې ستا کرمونه دي، ستا فضلونه چې زه ګستاخه کړمه. دا شاعر دا وایي چې خدای پاک افضل دومره دي، کرمونه دومره دي چې زه ګستاخه شوم، په ځای د دې چې هغه شکرګزاره جوړ شوی وي ګستاخ شو. ځکه چې د خدای پاک فضل باندې انسان ګستاخه کیږي نه، یعنې د خدای پاک فضل د انسان نه ګستاخه نه جوړوي، دا غلط وي. دا په دې انسان سرکشه کیږي نه، بلکې نور په دې انسان شکرګزاري کیږي او فرمانبرداري کیږي. نو تاسو د نورو خلکو په نسبت زیات شکرګزاره شئ، ځکه چې خدای پاک فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم. څه چې تاسو ته درکړی شوي دي چې په هغې شکر کوئ، نو زیات به درله درکړم. خدای پاک د موږ په حقیقي طور شکرګزاره کړي، خو حقیقي عابد دې موږ جوړ کړي چې د هغه د فضلونو حقیقی شکرگزار بنائے، حقیقی عابد بنائے، اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے ہمیشہ ہوتے رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.